أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء پدې اولنی آیات کې ترغیب ذکر کوي راتلون کې احکاماتو ته. لفظ د تقوا راوړ چې د الله نه ویریږئ او په دې صورت کې چې کوم احکامات بیانېږي نو د هغې تعمیل کې او عمل کې راولئ. یا ایها الناس، اے خلکو. یا ایها الناس کې خطاب دی او دا عام خطاب دی. یا ایها الناس سره هر چاته، که مؤمنی که کافر، که یهودی که نصرانی که منافقانی، تر قیامت پور ټولو خلکو ته دا خطاب دی چې خلکو اتقوا ربکم، یرو کوئ او یریږئ د خپل ربنا. تقوا سره په بنده کې ټولې نیکۍ را جمع کیږي. په دې وجه باندې په تقوا سره حکم وکړه چې د الله نه یره وکئ. یا ایها الناس، اے خلکو، اتقوا ربکم، او یریږئ د خپل ربنا. لفظ د رب یې ذکر کړی، رب. په دې کې اشاره ده چې د الله نه یره کول پکار دي، ځکه چې هغه د انسان رب دی. انسان یې پیدا کړی دی او دې انسان ته چې دی نو روزي ورکوي. په ده باندې بېشمار نعمتونه کړي دي، په ده باندې بېشمار احسانات کړي دي، د دې انسان پالنه یې کړې ده. نو پکار دا دی چې دا انسان د خپل رب نه یره وکړي. یا ایها الناس، اے خلکو، اتقوا ربکم، یره وکئ د خپل ربنا. الذي هغه ذات خلقکم من نفس واحده چې پیدا کړی تاسو د نفس یو نه. خلقکم من نفس واحده، د دې نه مراد آدم علیه السلام دی چې د آدم علیه السلام نه الله رب العزت دا ټول مخلوقات د انسانان پیدا کړي دي. وخلق منها زوجها، او پیدا کړی دا منها دا غینا زوجها بیبی داغه. مفسرین ذکر کوي چې آدم علیه السلام د دې نفس واحد نه، د دې آدم علیه السلام نه الله دا ټول انسانان پیدا کړي. دا خلکو نظریه غلطه ده چې هغوی وایي په اول کې دا انسان شادو او بیا چې دی نو د هغه په مرور د زمانې او د زمانې په تېرېدو سره سره چې دی نو وي لکۍ ترې نه لر شو بیا انسان پاتې شي. ډارون والا نظریې والا دي. ستاسو پلار او نیکه به چې دی نو به شادوګانو، زمونږ خو چې دی نو انسانانو. دا د بعضې خلکو دا عقیده هم ده، دا نظریه هم ده. الله وی د آدم علیه السلام نه پیدا کړو. آدم علیه السلام انسان و، او د زوجها نه مراد حوا رضی الله تعالی عنها ده. احادیثو کې راځي آدم علیه السلام اوده او الله رب العزت د هغه د ګسې پختې نه د آدم علیه السلام د پاره د هغه بیبي حوا رضی الله تعالی عنها را پیدا کړه او ورسره ناسته وه. آدم علیہ السلام تی تپوسو کوی ته څوک یې؟
ګوره پیغمبرو پته ورته نه وه چې دا څوک ده د کامل علم او د غیب و علم د الله سره دی آدم علیه السلام ته تپوس کوي ته څوک یې نو هغې ورته وی زه ستا بیبي یم وی څه دپاره پیدا شوې وی لتسکن الیه دې دپاره چې ته زما سره سکون حاصل کړي آرام حاصل کړي نو دا بیبي چې ده دا د سکون دپاره پیدا شوې ده چې ښځه او خاوند دي چې دی نو د یو بل سره ښایسته ژوند تیر کړي او سکون او آرام پې حاصل کړي دارنګې مفسرین ذکر کوي الله رب العزت حوا بیبي د آدم علیه السلام نه ولې پیدا کا د خټې نه یې ولې نه جوړوله په دې کې هم ډېر حکمتونه دي یو پکې دا دی چې د دواړو د یو بل سره میل جول تعلق او محبت پیدا شي او په یو بل رحم او ترس چې دی نو په یو بل راشي که دا نه وي او د یو بل نه جدا جدا ګرځېدی په یو بل نه خفه کېدی نو بیا به ګرانه وه د دې وجې نه چې دی نو حوا بیبي د آدم علیه السلام د ګسې پختۍ نه پیدا کړه او عالمانو دا هم ذکر کړي چې سړی د خاورې نه پیدا دی او ښځه د سړي نه پیدا ده نو د سړي توجه ټوله دنیا طرف ته که وګورې ټوله ورځ د ده دا سوچ چې بنګله به څنګه جوړوم مال به څنګه راجمع کوم ټول عمر په دې خاورو پسې منډې وي او د زنانه دا د سړي نه پیدا ده د آدم علیه السلام نه نو د دې زیات تر توجه خپل خاوند ته دا وایي هېڅ دې مني خو چې خاوند مي بس د دې ټول غم فکر درد دې سره چې دی نو صرف د خپل خاوند دی او د سړي زیات تر توجه چې دی نو دا صرف دنیا ته